الشر من الله تعالی چې کم شر دی که کم خیر دی که کم خدي که کم بد دی دا د رب ذوالجلال جل جلاله د طرف نه دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه تپوس شو چې تقوا څه شی دی؟ نو هغې ورته وفرمایل چې تاسو کله په داسې لاره باندې چې په هغه لاره کې ستا ښي طرف او ګس طرف ته غنې وي او د غنو ونې وي، آیا په داسې لاره ته چېرته تېر شوی؟ نو هغې ورته وفرمیل چې او زه په داسې لاره باندې تېر شوی ما. نو بیا ورته وفرمیل چې څه به دې کول؟ د هغه ازغونه چې ستا دواړو طرف څه به دې کول؟ وایي ما به ترنه کپړې خپل صادر خپل ځان راوغوښته او وایي ما به په هر قدم باندې د هغه ازغینه او د هغه تکلیف ده څیز نه ما به ځان بچ کولو چې زما کپړې ونشلی، زما بدن خوږ نه کړي، ما ته تکلیف را نه کړي. وایي دغه به مې کولو. ورته وفرمیل چې دقه تقوا ده، دقه پرهیزګاري ده، دقه هدایت دی، دقه نور دی چې کله انسان د دنیا په دغه ژوند او لاره کې سفر کوي، د ده نه ښي طرف ته د ده نه ګس طرف ته مخکې او وروستو غني دي، هر طرف ته غني دي، ګمراهي ده. او د دغه غنو نه په دنیا کې ځان بچ کولو والا انسان دغه تقوا ده، دغه پرهیزګاري ده. ظاهري خبره ده صبر کوونکی چې کله صبر کوي نو د ده ښي او ګس طرف ته مختلف قسمه د ازمایښونو د مصیبتونو د غمونو د دردونو ازغي پراته وي، هغه ازغونه ځان بچ کوي د صبر په ذریعه د قناعت په ذریعه باندې. انسان د هغه چې کم د انسان هغه زندګۍ کې مشکلات راځي د قناعت په ذریعه باندې د هغه د غنو نه انسان ځان بچ کوي، یا انسان د نیک اعمالو په ذریعه باندې د هغه غنو نه ځان بچ کوي، انسان د عباداتو په ذریعه باندې د هغه غنو نه ځان بچ کوي، د معاملاتو د تستګۍ په وجه باندې انسان د هغه غنو نه ځان بچ کوي. انسان چې کله معاملات یا عبادات د انسان د رب ذوالجلال جل جلاله سره صحیح ني، دغه انسان به ضرور غنو سره لګي، دغه انسان به ضرور تکلیف ورته رسیږي، دغه انسان به تکلیف کې وي. نو حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې به دقه تقوا ده چې انسان په دې دنیا کې پاتې کېږي د صبر په لمن سره، د قناعت په لمن سره. انسان چې کوم دغه غنو نه ځان بچ کی و دقه تقوا ده. بل قرآن کې الله فرمایي دا یو علامه شوله، دا یو نښه شوله چې دا د مؤمن نښه ده. دغه انسان چې په دغه تقوا باندې رواني، چې تقوا یو ځان له وسیع موضوع ده، دا یو وسیع ټکی دی او دې کې ډېر وسعت پروت دی، په ګنټو ګنټو په دې باندې تفسیر او بیانات په دې باندې کېږي. دغه مختصرا صرف او بیا دا مؤمن که انسان مؤمن او د قرآن نه فایده اوچتی نو دا به تقوادار وي. د تقوا بیا لویه معنه ده چې کې مختصر مې درته بیان کړه. الذین یؤمنون بالغیب، یا په غیب باندې ایمان راوړونکي چې کوم خمي که چېرې د انسان په غیب باندې ایمان ني، د الله په ذات ایمان نشته، د رب ذوالجلال په قدرتونو باندې ایمان نشته، د رب ذوالجلال په طاقت او په اختیار باندې چې هغه الله تبارک وتعالی علی کل شیء قدیر دی، په هغې باندې ایمان ني، نو قرآن نه به څه فایده والي، قرآن نه به څه استفاده والي، قرآن نه به څه هدایت عمومي، قرآن نه به څه رڼا عمومي. نو اول هدایت دپاره شرط چې کوم دی نو دغه تقوا ده. دویم شرط د هدایت او د قرآن نه د اصولو دپاره هغه په عیبو باندې ایمان دی. بیا الله تبارک وتعالی جل وعلا چې د کومو څیزونو خبر ما درته مثال سره د الله د ذات درکړه. بیا وګورئ جنت دی، جهنم دی. د جنت چې کوم دی نو ځان له رب ذوالجلال جل جلاله خبر ورکړی دی، د جهنم خبر هم ورکړی دی. رب ذوالجلال جل جلاله د فرشتو خبر ورکړی دی، د قیامت د ورځې خبرې ورکړی دی. الله تبارک وتعالی جل وعلا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. چې ترجمه دې دا ده چې الله تبارک وتعالی جل وعلا محبوب فرمایي چې ایمان دا دی چې الله باندې ایمان وروړه، دغه په فرشتو باندې ایمان وروړه، دغه په کتابونو باندې ایمان وروړه، دغه په رسولانو باندې ایمان وروړه، او ورځ د آخرت باندې او د تقدیر باندې چې د شر او د خیر تقدیر وي هغې باندې ایمان وروړل دا اصل ایمان دی. که کوم یو انسان د ایمانیات وي نو هغه انسان د قرآن نه فایده اخیستی شي، هغه خلک د قرآن نه فایده اخیستی شي. اوس د دې دپاره صحابه کرام دا یو داسې لوی مثال دی چې هغې کې یو مثال مختصر ترین مثال د حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک دے چې معراج شریف تا کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تشریف یوړ واپس چې کله راغې دا خبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک تلاړل نو ابو بکر صدیق دمر په ایمان کې قوي او دمر قوي ایمان یو ابو جهل ورغه ابو جهل ول زپه باندې اول دا خبر ور سره کومه او په دې باندې ور سره خبره کومه ورغه مخله ولا ورغه چې اقاله صلوات و سلام په داسې فرمای چې نن ز پر یو شپې په حصہ کې د شپې په حصہ کې زلالما د ام ایمن کورنا د ام ایمن د کورنا خانه کعبه ته په ملتزم کې د اغه زینا بیا بیت المقدس ته د بیت المقدس نه اول اسمان ته او اسمانونو چکر مې لګولو د جنتونو چکر مې لګولو بیا رفرف مقام ته بیا لا مقام ته او بیا داسې مقام ته چې الته صرف الله او صرف زوما او دا ټول معاملات په دومره وخت شوی دا چې زه واپس راغم زما بستر ګرمه وا زه چې واپس راغم دا هغه چې کومه کمره وا او هغه کې کومه کنجي لګېدلې وا هغه له اوماغه سره خوځېدله وینن خو هغه دا وای د عقل لحاظ سره څنګه ممکن وي څنګه دا کې دی شي ابو بکر صدیق تاسو کو دا څوک وای دا محمد ابن عبد الله وای ته په باندې ایمان وروړې دی وای چې هغه وای نو بالکل رښتیا وای بیا بالکل صحیح وای بالکل سچا وای زما په باندې ایمان دی هغه لحظه وا چې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته کله دا خبر را رسیدو چې ابو بکر صدیق ابو جهل لدا سے جواب ورکړی دی اقال الصلوۃ والسلام ورته د صدیق لقب ورک او تر قیامت تر ورځې پورې او در قیامت پر ورځ باندې د صدیقانو بیتاج بادشاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک وګرځیدو اوس د ایمانیات دي نو شریعت یو داسې واضح دین دی چې دا صرف ایمانیات نه بیانوي او دغه آیات کې ایمانیات بیان شو څه شی دی یؤمنون بالغیب دا ایمان دی دا صرف ایمان دی دغه عمل نشته دی اوس مخکې الله تبارک وتعالى متصل دی سره عمل بیانوي اوس په دې غیب کې خبرې کوا لا شکم کم شي نه غیب دی ډیر شیزونه غیب دی په غیب باندې ایمان دی خو بیا صرف د غیب په شیزونه باندې ایمان ورول باندې کار نه کیږي نه بیا به عمل کې متصل الله فرمای ويقيمون الصلاه اوس انسان ته د عملی کار حکم کوي چې اوس صرف دانش ایمان نه راوړو او دی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله او دی ویل او فرشتو باندې په کتب باندې اورز د اخرت باندې په جنت او جهنم باندې په معراج شریف باندې په معجزات باندې په انبیو باندې په رسول باندې د ایمان وروړو خبر کافی ده نه دا خبر کافی نه ده اوس عمل طرف تراشه نو الله تبارک وتعالى په قران کې فرمایي ويقيمون الصلاه معلومه ده شو چې ایمان سره ضروری د عمل له ایمان د عمل نه بغیر